بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن په ډېر مهمه ایشو د ستاسو سره مخاطب یم، نو دغه ویډیو در سره شیر هم کې او در سره هم ګورئ. زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده، هغه دنده چې زمونږ د بچو پانده ده، نن په هغې باندې خبرې اترې کوو. د پولیس په نظام باندې خبرې اترې کوو، پولیس ته د سهولیاتو خبرې اترې کوو، ورسره د سیاسي خلکو بېغوري درته په ننني پروګرام کې ښایو. د ټولو مخکې ګرانو کتونکو زمونږ په تحصیل تنګي کې د سمګلرانو چې انټرنیشنل ډرګ مافیا 180 دې وخت کې صرف په لیست باندې دي چې داغه انټرنیشنل او نیشنل په کچه باندې دي. نور لوکل چې کم دی په کلارو کوڅو کې چې کم خرڅی سیاسي خلکه کونسلران داسې خلکه پکې ملوث دي، منبر بالکل خاموشه دی. د جمعې پر ورځ یا په بله ورځ باندې به د آیسپروشو په ضد باندې خبره ونرئ. بل د دغه آیسپروشو دومره اوږده لاسونه دي چې په دې 2 میاشتو کې آی جی پي صاحب خپل بھرپور کوشش وکړو. زمونږ د 400 نه منتخب وزیر اعلی چې نه د ښې او نه د بدې، هغه خپل بھرپور کوشش وکړو، خو د دې سمګلرانو نه په تنګي سرکل کې 2 میاشتو شوې ډي اس پي ونه لګو. نو د دوی زور څومره زیات دی سوچ وکړئ. بیا بعضې سهولتکار سیاسي خلکه چې دغه سمګلران پولیس ګیر کي، نه هغوی ورله مظاهرې کوي. تېره ورځ بیا مظاهره شوې وه. حیران به شي، زما د په الله قسم وی چې ما دا کار نه دی کړی، زما د په الله قسم وی چې زما په لیست کې نوم نشته، زما د په الله په قسم وی چې زما په لیست کې نوم داسې راوستی، زما د الله قسم وی چې ما وله 50,000 روپۍ هم ورکړی او بیا مې هم ګیری. نو 50,000 روپۍ دې د څه ورکړی؟ 1,00,000 روپۍ دې پولیس له د څه ورکړی چې غل نه وي؟ د باچا نه مه یریږه. لسم چې کوم ځوان کوي نو په دې سوچ کې چې دا بنګله مو درېده او دا بنګله مو درېدله. نو زه به هم ځم، د ډېرو نه پکې سرونه کټ شو الحمدلله، خو د ډېرو خلکو په وجه باندې ډېرې خویندې کونډې شوې، ډېر بچي یتیمان شو. ګرانو کتونکو دغه سهولتکار سیاسي خلکو باندې انویسټمنټ کوي، د هغوی پلیکسونه، د هغوی جلسې، دا سمګلران مضبوطوي. دغه خلک هم د دې سره ملو دي. دغه سهولتکار ولا بیا روزي او سړکونه هم ولا بندوي. دغه سمګلرانو له پشکلاوتي قامي جرګه ډېره زر ده چې په دې ټول تحصیل تنګي کې به په موټر باندې ګرځي، باقاعده میټینګ شوي دي او اعلان به کوي، خو د خلکو نه هم لاشه وتلې ده. تېره ورځ پشکلاوتي قامي جرګې په تنګي موړ کې احتجاج کو نو ټول ټال 100 کسان رونه وتل. ډېره زیاته افسوس خبر د الله له به موږ څه جواب ورکوو. بره د الله کیمره لګېدلې ده. ډېر خلک هغوی خو په سود یې ګټي او خو په ارس یې ګټي، خو زمونږ ته پیدې دي چې په سود یې ګټي نو او یا پیرې په کعبه کې چې د مور سره زنا کوي نو دغه شان پیسې به ته کور ته وړئ، یا 15 پیرې. علما موږ په دې پیږي نه، په دې باندې خبرې کوي نه، چې په دې خبرې کولې نو زموږ ذهن ته به څه راتلل. ښه د سمګلر پیسې چې پې د بل خونه ړنګوي، خو هغه په سعودي عرب کې ده، خو په ملیشیا کې ده، خو په قطر کې ده، خو په دوبۍ کې ده. نو په مسلمان ملکونو کې کوي، نه امریکې ته وړي او نه دغه اسرائیل ته وړي چې دې وخت کې فلسطین سره نښتي، دغه ځای ته یوسئ. په طواف کې به تاویږي او حساب کتاب به کېږي. خمامونه چې کوم دي نو بره بیا یې ښودلي وي. تاسو چې د خمامونو ته ننوځئ نو دا خمامونه بره لاندې ګورئ، په دې کې به دې سمګلرانو چې کوم دي نو دغه ایسې ښودلي وي. بله خبره دا چې کاڼي نه دي، په پلانکي کاڼي لاندې مې درته پوڼۍ ښودلې د دغه ځای نه به لوکیشن ورولېږي، به راشي آنلاین په ایزي پیسه باندې سیسټم روان دی. دا د بهر ملکونو خبرې دلته کې راشي په دې کلیو علاقو کې داسې خرڅېږي، خو تنګې دی، خو شب قدر دی. الحمدلله تحصیل 400 په دې لحاظ سره ډېر کم دی پکې. نو په دې باندې موږ احتجاج کوو، بیا یو لښکر به کوو، معلوم کورونو مخې ته به احتجاجونه کوو، کیمپونه به لګو، تنبان به لګو. نو دې خلکو ته مې خواست دی چې جون خواسم ډېر تیر شو، لږ پاتې دی،
بیګا سبا مرګ دی، دا هر څه رانه پاتې دي، دا بینک، دا بیلنس، دا پلازې، دا پټي، دا بچي، دا ښځه، دا مور پلار، لغړ دې دنیا ته راغلي و، لغړ به د دې دنیا نه ځو. اوس لا بعضې سیاسي خلک وایي چې موږ به الیکشن پسه کوو، دونه په فخر سره وایي چې موږ به خو دا سمګلینګ نه کوو، نو دا لعنت دی په دغه الیکشن باندې او په دغه کرسۍ باندې. بیا د دې ځای د سیاسي خلکو ته وایم چې د 2008 نه واله 2024 یو پولیس تاسو په 400 کې برتي نه کایې، دلته بېروزګاري کمه ده، دلته ځوانانو تعلیمونه نه دي کړي، دلته ځوانان په پولیس کې ځي نه. 2008 نه واله د 2024 پورې 400 کې د پولیس برتي نه ده شوې، دا د دې سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده. یاد وساتئ د یو تاڼې په سر باندې د حکومت چې کوم دی نو 1.5 لیټر د ورځې تیل ورکوي، په 99 کې 300 لیټر تیل به ورکول تاڼې له. بیا د NP حکومت راغی 580 لیټر یې کړل، بیا د انصاف والی حکومت راغی بیا 300 شو، او بیا پکې 195 شو، کټ یې پې ولګو. په دغه 195 کې 30 لیټر چې کم دی هغه د SHO دی او 50 پکې د چوکیاتو دي. سار چې پولیس والا روزي نو دې ته کاته وي چې زه به 100 روپۍ 200 روپۍ تیل له چا نه اخلم. راشه د موبایلو په ټیرونو کې سیخان راوتلی دي، 1.5 لاک روپۍ سالانه ورکوي چې یو تاڼۍ سره 4 موبایل وي، نو دا 1.5 لاک روپۍ هر سړی چې خو څوک ګاډې ساتي نو په 1.5 لاک کې او په یو کال کې چې په 4 ګاډو کې فرقونه راځي نو دا به ټیک کړي شي. د سټیشنرۍ د نش برابر فنډینګ دی. نو راتلونکي چې کومې سیاسي پارټۍ الیکشن کوي په کار دا ده چې د خپل الیکشن کمپین منشور کړي چې زه به 400 کې یو په پولیس کې برتي کوم، تیل به زیاتو، سالانه بجټ به زیاتو، د تفتیش بجټ به زیاتو، د سټیشنرۍ بجټ به ساتو، چې پولیس پردی حجرې ته نه ګوري، بغو باندې ورګوري چې څوک به پیسې راکوي، چې یو سمګلر ولې 1000 روپۍ 2000 15,000 ورکړي، خورې به دغه پولیس والا دغه سمګلر ته لاس واچوي، او د پولیس والا 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 تنخواه ده. ما یو SHO سره خبرې کولې وي، زه د ورځې 4,000 تیل اچوم، 1,20,000 شوي، زما تنخواه 70,000 ده، نو زه دا تیل له کومې راوړم؟ ګش خو به کوي. اگر چې VIP پروتوکول وي نو بیا دا تیل ورسوي، خو د غریب دپاره چې یو واقعه وشي نو پولیس ته بار بار کال کېږي، نو په ایزي پیسه ورته پیسې ورلیږه. مجال شته خو درله راشي او څنګه به راځي یار؟ هغوی سره هغه بجټ نشته، هغه وسایل نشته چې کوم وسایل ورکول دي. بله خبره الحمدلله 400 دی چې کوم DPO راغلی دی تر دې وخته پورې ته ډېر مطمئن یو. د دې نه مخکې دلته DSP پاتې شوی دی، ښه مطمئن کړی یو. SP انویسټیګیشن پاتې شوی دی، ښه مطمئن یو. د ناصر دراني په وختو کې هغه دلته د کمپلینټ سیل چیرمین و، د یو پولیس والا ورته پته ده دا کم اقدامات چې دې وخت کې روان کړي دي، نو په دې ورسره د 400 شعوري او روغ خلک کلک ولاړ دي، او موږ به DPO صاحب ته ویو چې موږ درسره ولاړ یو. واچوه دې خلکو ته لاس، چې کم سیاسي خلک په دې کې شپارس کي نو ماته وایه چې دې قام ته خو خیمه چې دا پلانکې پارټي ده، دا د دې سمګلر شپارس کوي، نور هغه ډاګیزې خبرې، دا څوک چې ورله مظاهرې کوي دې خلکو نه ځان وساتئ، دا څوک چې سمګلرانو ملګرتیا کوي. نن سبا په حجرو کې د سمګلرانو یو سمګلر نه څوک پیسې وتښتوي 15 کروړه، نو دغه حجرو ته راځي فیصلې وله کوي، په 2.5 کروړه په 3 کروړه فیصلې روانې دي. په 400 کې داسې پري بارګین روان دي د دې خلکو چې حیران به شي. ګرانو کتونکو ما خو ډېر ژوند تېر کو، لږ پاتې دی، ښه ادا کوو، الله له به جواب ورکو. دغه مایک او دغه کیمرا دا چې موږ له خدای پاک راکړی دی به موږ نه تپوس کوي، ښه په جار خبره کوو چې دلته کې انټرنیشنل ډرګ مافیا ده، دلته سمګلران دي، د ډېرو خلکو خونې اړنګې کړي. کم پولیس والا چې دې کې میلو دي د هغې مثال د دلال دی. دلال پېژنئ که نه، چې د داسې خلکو ملګرتیا کوي یا داسې خلکو نه رشوت اخلي، داسې خلکو له لار ورکوي. کم لیسټونه چې جوړ شوي دي په دې باندې نظرثاني پکار ده، ډېرو پکې بارګین جوړ کړي دي، هسې په لیست کې نوم اچولی، ستا په لیست کې نوم دی به دونه پیسې ترې واخله. دا یو سیسټم روان دی. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې ما خو یو د پولیس د وسایلو خبرې وکړې چې راتلونکي وخت کې سیاسي خلکو له دا د منشور برخه ګرځول پکار دي چې پولیس ته دلته وسایل ورکړي چې دا ټولې پښتونخوا دا خال دی، خو زه 400 خال درته ښیم 2008 نه واله 2024 پورې برتي نه ده شوې. دویم
دا سمګلران نن په هغوی د سبا پتا ده بل ورځ په ما ده. دغه دنده زمونږ د بچو پنده ده. پنده څه ته وایي؟ پانسی ته وایي. نو چې زمونږ بچي سبا پانسی کېږي د دې دندې په وجه باندې. نن هسپتالونه زیات شو، تاسو هسپتالونو ته لاړ شئ که نه. په بعضې هسپتالونو کې هم دا سیسټم روان دی، کلیام خرڅېږي. په جیلونو کې داسې کلو خرڅېږي، خیران بشي. نو په دې باندې راویښ شئ، کار ادا کړئ. پشکلاوتي قامي جرګه په تحصیل تنګي کې یو ډېر لوی لښکر ته تیاری روانې دي، او په پشکلاوتي قامي جرګه کې خو داسې یو کس تاسو ته معلوم وي چې هغه د دغه سمګلرانو سره د دغه بېخوده خلکو سره ملو دی. ما ته په ګوته کې چې دا د سپینې جامې غلم دی دنیا ته وښیم چې دا خلک د دې خلکو نه پیسې اخلي، او لعنت دی په داسې خلکو باندې چې داسې